چې کله حسین رضی الله تعالی بالکل یوازې پاتې شو، یوازې تمام مرګري شهیدان شو، صرف زنانه پاتې شي، بچی پاتې شو، یو ناجوړ د حسین رضی الله تعالی زوی چې دا نوم زین العابدین دی په خیمه کې پروت دی، بیمار دی، هغه پاتې شو. حسین رضی الله تعالی په خپل میدان ته ووته، مقابل فوج والوی وی قسم په الله کو د حسین په شان بہادر مونږ لیدلې، سلور او یا زخمونه په بدن باندې پراته دي او جنگيږي، تورې په لاس کې نیولې، یک یوازې دی، یک یوازې او جنگيږي. خود یزید د فوج کې چې کوم کسان دي هغه کوم ارتن شاته کېږي، حسین رضی الله تعالی عنہ دا یریږي چې اسنه زما ویني د نبی رسول الله، زما لاسونه د نبی رسول الله د نصیب په ویني چرته کړل شي، ارسله ورستو کېږي چې زما د لاس حسین شهید نشي، ورستو کېږي. حسین رضی الله تعالی په اس باندې جنگيږي، خو یو ظالم راغی اس وړي و مړی ورکو. حسین رضی الله تعالی اس نه رارتاو شو کنه، نو پیدل شروع شو جنگ کوي، جنگ کوي، بیا دې تور چلی پدې کې بدبخت راغی او گزارې په وکړو د حسین رضی الله تعالی دا چپلاس پرې کو چې پرې کو پدې کې بل ظالم راغی د شاغړی نیزه په حسین رضی الله داسې اوټم برج اخوا دې خواته وته چې وته حسین رضی الله تعالی زمکه تراتاو شو او شهید شو. چې شهید شو دنه چې کوم ناجوړه بچي په خیمه کې پروت کوم زوی علي ابن حسین زین العابدین هغه التچری کړی وی الحمدلله الحمدلله، ټول زنانو تر ټول شو په چغو ورته شو، په پلار دې شهید شو ته چې الحمدلله، پلار دې شهید شو او ته الحمدلله. زین العابدین په جواب شو زمونږ د بمرو زمونږ روحونه له څوک راځي، دا میدان ته د 1,24,000 پیغمبرانو روحونه راغلي دي، زما د پلار د روح اوچتولو دپاره، د حسین د روح دپاره د 1,24,000 پیغمبرانو روحونه میدان ته حاضر شوي، ځکه مې چې الحمدلله. الله چې کله حسین رضی الله تعالی شهید شو کنه، دلته عبید الله بن زیاد لعین د حسین رضی الله تعالی سر په خانک کې راولل شو، سر دې پرې کړی دی او خانک کې ایښی دی، او عبید الله بن زیاد چې کوم د کوفی گورنر دی هغه د حسین رضی الله تعالی سر راوړ داسې ورته مخې ته کېښودو. روایت کې راځي تاریخ لیکي او د عبید الله بن زیاد د ملعون سره د دې لعین سره یو لخت په لاس کې وداسې کنه، او د حسین رضی الله تعالی د شونډې په داسې والی، د شونډې په داسې والی کنه، او د حسین رضی الله تعالی د حسن مشهور خلق دوی حسین ډیر خسته دی، نو د شونډې په داسې والی وی خلک وایي چې حسین ډیر خسته دی، مړه بده کې کوم ځای خسته دی، او بیا ورله دا پوزه داسې واله کنه چې دا پوزه په لخته واله یو صحابي چیغې کړې په جړا شو، او د عبید الله بن زیاد د لاسونه ویلو وی مکو د کوم شونډو چې قسم په الله په لخته راچې کنه، ما نبی رسول الله لیدل چې دا شونډې خپل کړې دي، د کومې پوزه چې ته د لخته راچې کنه زمانه د الله په ذات قسمي چې ما نبی رسول الله پوزه لیدلم دک شانتي پوزه وسنګ چې د نبی رسول الله د نصیب پوزه ده، دا مو خپل لخته باندې دا څه کوي دا څه کوي. بیا عبید الله بن زیاد د حسین رضی الله تعالی د اثر راوغستو د اثر او د نبی رسول الله صلی د خاندان بیبیان دي، او یو ناجوړه بچی دی د حسین رضی الله تعالی زین العابدین، دا د یزید دربار ته راوستل، توجیان راوستل، او عبید الله بن زیاد خوشاله جماله به یزید اوس به انعام راکړي کنه، مال به انعام راکړي د حسین سر مولا راوړل دا نه اخلاص کو، نو چې کله دا سر د یزید مخې تکي خو دې شو کنه، یزید ورته وی عبد الله بن زیاد ته خو ما دانو ولې چې قتل کا، دا خو بغیرم د دینه کېده، وستا مور څومره بدبخت خزه و چې ستا هم ته بدرنګ زوی غولې چې تا د نبی رسول الله نصیحت قتل کو. نو تاریخ لیکي او د نبی رسول الله د خاندان زنانه چې څومره وی کنه هغه په ځان غټ غټ سردار راچولې د شیخ ته ځمکه ته قتل، ټول زنانه د اهل بیت چې کوم زنانه غټي صادره په پرتی دي چې ځمکه ته قتل. د حسین رضی الله تعالی د ناجوړ زوی د پاتې شوی دی، د موجه یو ظالم په باندې تر اوچا تکړه په بل یو کس راغی د ناجوړ د موجنه، نو دې چې کله د یزید دربار ته حاضر شونه دم داسې ځمکه ته قتل یزید ورته دا لیک څوک دا وړه چې ګوري دا بچي چې دی دا د حسین زوی دی کنه، دا د حسینو زوی دی، ویسکینم دی زین العابدین برما طلبو ګور کنه ولې ځمکه ته ګوري، زین العابدین ورته سوی په جړا شو ویزه هغه مخ ته څنګه وګورم چې په کوم مخ باندې د الله لعنت وريږي،
یزید زه ستا مخ ته څنګه وګورم چې په کوم مخ باندې د الله غضب ورېږي زه هغې مخ ته څنګه وګورم چې د کوم مخ او د کوم لاس د وجې نه زما بابا قتل شو زه هغې مخ ته څنګه وګورم چې کوم لاسونه او کوم مخ زما د بابا په مرګ کې ملوث دي او بیا فاطمه رضی الله تعالی د حسین رضی الله تعالی لور ده فاطمه رضی الله تعالی لور ده د مور نوم فاطمه کنه خپل لور لم فاطمه نه شو ودا زنانه به څوک ولاړه دا غټ صادر چې به پروت ته ودا فاطمه د حسین لور ده کنه دا لور ده نو خپل تبر کوي ودا زنانه ځل خپل کور ته بوزه دي اخو بوزه کور ته فاطمه ورته ویل ای لعنه مزستا کور ته نظم ای بدبخت مزستا کور ته نظم ویوره بدبخت یو څو خبرې زما وره مونږ د نبی عليه الصلاه والسلام خاندان یو مونږ اهل بیت یو مونږ سیدان یو ته مونږ ته دین په نظر د نن بعد ګوري تعالی حیا نه درځي ته د نبی عليه السلام د کور زنانه او ته د وینځ په نظر ګوري نو خپل تبر ته وی یزید زول جواب نشم ورکول ته ولا ورکا زول جواب نشم ورکول ته ورلا ورکا هغه ورته وی تبرې وی راځي زمون کړه کوړتا وینې زم ستا کړه کوړتا وی چرته ځي موږ مدینه ته ورګه زه خپل بابا ته شکایت کوم چې ستان واسطه ستا امتیانو په کوم ظلم شهید کوم زه خپل بابا ته شکایت کوم زه نبی اسلام روزه سره ودرېګم زه ورته په چوکو چوکو چاړم چې راشه امتیان دی وګوره ستانه بچی سره کوم ظلم وکړ ما د مدینه ته ورګه ما مدینه ته ورګه زه د نبی اسلام قبر ته جاړم حسین رضی الله تعالی په دې بدردی سره دوی شهید کو او چې کله حسین رضی الله تعالی څنګه شهید شو کنه نو مدینه منوره کې ام سلمہ دا یو زنانه رضی الله تعالی هغه د خوب ناسه پیرا پاسه ده چې څه وکړه خلک وتر ټول شو ولې چې والا ما په خوب کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ولیدو ویخته په ډیر ببر او د خور وسخاو او یو د شیشه بوتل سره باغې کې سره وینوا ما ته چې یا رسول الله دا څه حالت جوړ کړی دا ولې ما ته چې بچیا زمان وسه نه حسین هغه خلکو ډېر په درد شهید کو زه هغه شهادت له کلم په بوتل کې نیټوی نه راوړه انت کې مدینه منوره کې خبر شوله چې دلته څنګه په حسین رضی الله تعالی تر او چلیدله ورنه غرض می دا کو چې دا ورځ هغه ورځ دا خبردناک ورځ ده چې په دې باندې حسین رضی الله تعالی څنګه له شوی دی شهادت ملو شوی دی د حسین رضی الله تعالی په شهادت پر موږ لویر نه پکار موږ له جلادان نه دي پکار موږ دا پکار دي چې حسین رضی الله تعالی شهید شوی ولي شهید شوی باطل ته سر نو ټیټ کړه ځکه شهید شوی دی یوازې وو خو نه حق نه منم زما د بابا طریقه دا نه زما د رسول الله دا طریقه نه په کومه طریقه چې یزید راځي او مسلمانانو بادشاہي علي په پاکستان کې داسې نه رځښت نه د کلی نه آزاد شوی دی ترنه پوری سکرا پاسې دي چې دا کم چې راځي دا طریقه نه د اسلام دا مسلمانانو حکمران نشي کېدی زړه بادشاہت نه منم دا ملک لا اله الا الله آزاد شوی دی نو لري لا اله الا الله نشته دی حسین هم دا خبره کوله کنه چې موږ مسلمانان یو لا اله الا الله وایو یزید په کومه طریقه چې راځي دا طریقه زما د پیغمبر نه ده موږ دا پکار دي چې باطل ته مخ ته ودرېدل پکار دي حق کې ګوري سر زین سر ورکا حق مفردا دا مونږ ته دا واقع چې راشي دا سبق راکې مونږ ته